دا ملګري تپوس کړی دی چې یو سړی د خپلې مور د طرف نه د روژې فدیه ورکوي لکه مور یې وفات شوي په هغې باندې روژې پاتې نو فدیه به یې ورکوي نو دا خپلې خور له ورکولی شي که نه شي ورکولی نه دا اصل کې دا فدیه اصل کې د مور ده نو د لور باندې چې کوم دی نو دا نه کېږي ښه دا ملګري تپوس کړی چې د ماسپښین اولني 4 سنت د سړي نه پاتې شي او بیا وروستو فرض وشي د فرض نه پس به دا 4 رکعاته اول کوي که 2 رکعاته به ورکوي دواړه صحیح دي خو بهتره دا ده چې دا اول 2 رکعاته وکړي دا په خپل ځای دي دا په دې فرضو پسې دي او دغه 4 سنتو خو وخت اسیم تیر شوی دی نو هغه که لږ نور وروستو شي نو څه نقصان پکې نشته یو ځل نبي علیه صلات وسلام د ماسپښین سنت وروستو کور کې کول نو غالبا ام سلمه رضی الله عنها ته تپوس وکړو چې دا څه دي وی چې دا ما د ماسپښین هغه سنت اولني نه وکړي هله نه پاتې شوي نو هغه اوس کوم نو د دې نه دا معلومه شوه چې د ماسپښین هغه 2 رکعاته سنت چې په فرض هغې کړي او دا 4 پاتې وي دا یې وروسته وکړو بهتره داسې ده نور کېږي چې څنګه دې وکړه که 4 دې مخکې وکړه هم کېږي او که 2 دې مخکې وکړه هم کېږي ښه د مړي شرعي دیت څومره اوس شرعي دیت 10,000 درهمه دی دیت دې ته وایي چې سړي نه په خطا باندې مړی وشي هغې نو هغه باندې دیت لازم دی دیت به ورکوي د مړي نو هغې نه 10,000 درهمه جوړېږي 10,000 درهمه اوس دې وخت کې ما حساب کتاب پې نه دی کړی چې 10,000 درهمه نه څه جوړېږي خو د 200 درهمو نه 2.50 تولې چاندي جوړېږي په دغه تناسب سره تقریبا هر څوک تعلیم یافته د حساب کتاب پې کول غواړي دې وخت کې اوس په حساب کتاب زه نشم کولی وخت پې تېرېږي خو دغه 35-40 لاک روپۍ لګ بګ دا به خواوشا جوړېږي د هغې نه اوس د چاندۍ قیمت هم معلومول غواړي چاندي قیمت په څو باندې چاندۍ قیمت هم به ځای نه ودرېږي کله روان یې 1800 ته ورسي کله 1900 ته کله 1700 ته کله 1950 ته نو دا به د هغه وخت مطابق بیا سړی حساب کتاب کوي د حساب کتاب یې دونه ګران نه دی که کوم اړو بل په دې خبره زما پوه نم شوي نو بل وخت راشئ زه به چې کوم دی حساب کتاب دله بیا وکړم انشاءالله 34 لاک روپۍ جوړېږي دی په حساب کړی 34 لاک روپۍ ما په توکل وي چې 35-40 لاک روپۍ به جوړېږي که نه نو 34 لاک روپۍ دا دیت جوړېږي ښه د ماسپښین د 4 سنتو فرضو منځ کې نفل او کېږي که بالفرض یو سړی راشي ښه خو اتصال دی چې سړی 4 رکعاته سنت وکړي او بیا فرض وکړي خو که کله داسې وخت راغی چې دې جومات ته راغی سنت یې کور کړي موږ په کار دا چې سنت کور سړی کوي دا بهتره طریقه ده سنت طریقه دا ده او بیا دې جومات ته راشي او جمع ته وخت شته جمع لا ولاړه نه ده نو به دې وخت شته ده لکه 3 منټه پاتې دي به 2 رکعاتو نفل کې وتړي کېږي بالکل والله والله والله